الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. محترم رور پوښتنه کړي چې د شعبان د میاشتې روجې نیول بیا خاص کر کم چې شب برات ته 15 د شعبان دی په دې ورځ باندې روجه نیول او په دې شپه باندې سم مخصوص عبادت کول او خ خوراک خس کا کول آیدا خبره صحیح ده او ثابت ده کنه ده. نو بتوفیق الله عز وجل وعلا زه د شعبان د میاشتې په باره کې چې کوم صحیح حدیث راغلی دي صداغې نه پیش کوم او کوم چې ضعیف او موضوعي روایت دی هغه ذکر کو او د هغې نه پس بیا د مسلې خلاصه او نچوړ. د شعبان د میاشتې د فضیلت په باره کې چې کوم صحیح حدیث راغلی دي نو هغې کې اولنی حدیث دا د امام بخاري رحمت الله علیه دی په کتاب الصوم باب صوم شعبان کې راوړی دی. ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ وی چې عائشه رضی الله تعالی عنها به دا خبره کوله چې لم یکن النبي صلی الله علیه وسلم یصوم شهرا اکثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د شعبان په میاشت کې ډېر زیاتې روزې نیولې او د شعبان نه علاوه بل داسې میاشت نه ده چې هغې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفلي روزې ډېرې نیولې خو شعبان میاشت کې به ډېرې نیولې. نو یو دا حدیث دی. د قرنګ دویم حدیث دی باره کې هغه دا دی عائشه رضی الله تعالی عنها وی چې کان احب الشهور الى رسول الله ان يصومه شعبان. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې میاشتو کې د ټولو نه زیاده پسندیده خوښه میاشت هغه د شعبان میاشت و چې په دې کې روجه چې کم دی هغه ونیسي. دا روایت چې کم دی نو دا روایت ابو داود کې دی کتاب الصوم کې راوړی بابو فی صوم شعبان کې ذکر کړی دی. بل روایت دی د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ او وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. کله چې شعبان میاش د نیمې نه ورواوړي یعنی 15 د شعبان تیر شي نو بیا تاسو روزه منیسئ. په دې حدیث مبارک کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د شعبان د 15 نه اخوا د روزې د نیولو نه منع کړی دی. دا دی وجه نه چې اسې نه بیا رمضان المبارک میاشت را روانه ده نو په انسان کې څه کوتاهي او سستی بیا پیدا نشي چې د شعبان د اخرو 15 کې روزې ونیسي نو بیا به کمزوري بیا به د رمضان المبارک روزې چې کوم دی هغه نشي نیولې. دا روایت امام ترمذی رحمت الله علیه راوړی دی باب ما جاء فی کراهیت الصوم فی النصف الثانی من شعبان کې ذکر کړی دی. دغه رنګ دی باره کې نور روایات هم شته دي. نو د دې احادیثو نه دا خبره واضحه شوه چې د شعبان په میاشت کې روزې نیول دا مستحب یو مستحسن امر دی. بیا دې باره کې چې کوم ضعیف روایت دي نو هغه دا دي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې سئل النبي صلی الله علیه وسلم ای الصوم افضل بعد رمضان قال شعبان. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس وشو چې د رمضان نه پس کمی روزې ډېرې غوره دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې د شعبان د میاشتې روزې چې کم دی هغه ډېرې زیاتې غوره دي. دا روایت امام ترمذی رحمت الله علیه ابواب الزکات کی باب ما جاء فی فضل صدقه کی دا روایت راوړی دی خو دا روایت سندن ضعیف دی. د قرنګ بل روایت دی چې شهر رمضان شهر الله و شهر شعبان شهری شعبان المطهر و رمضان المکفر. نبی علیہ السلام فرمای رمضان د الله میاشت او شعبان زما میاشت او شعبان چې کوم ده د ګناهونو نه انسان پاک کوي او رمضان چې کوم ده نو دا ګناهونه ختمي. دا روایت چې کوم دی نو دا روایت هم امام ترمذی راوړی دی دا روایت هم ضعیف دی. لکه علامه البانی رحمت الله علیه چې کوم ضعیف الجامع صغیر دی 3411 کې د دې په سند باندې کلام چې کوم دی هغه کړی. دا خو هغه روایت دی چې د شعبان په میاشت کې راغلی او ضعیف دی. هغه روایت چې د شعبان په میاشت
فضیلت کې ذکر شي هغه بالکل د دې ضعیف نم ډیر ناکاره دي موضوع روایت دي نو هغه کې یو دا دی انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ وی چې انما سمي شعبان لانه يتشعب فيه خير كثير للصائم فيه حتى يدخل الجنه شعبان ته شعبان دی وجنوي چې په دې میاش کې روزه نیول والا د مختلف قسم ډیر مصیبتونه چې کم دی هغه ته راجمع کیږي نو تر دې پورې چې د جنت ته به داخل شي بل روایت دا د عائشه رضی الله تعالی عنها وی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل شعبان شهری و رمضان شهر الله نو دا روایت چې کوم دی دا بالکل موضوعی دی دا خو د شعبان د میاشتې سره تعلق اوس خاص کر شب برات چې ورته وی 15 د شعبان نو په دې کې صحیح احادیث اغدا دي معاذ ابن جبل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه نقل کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو لشاحن نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی د نصف شعبان په شپه باندې یعنی شب برات باندې الله رب العالمین دی خپل ټول مخلوق طرف ته متوجی شي دا ټول خلق الله معاف کوي او دوی ته بخنه کوي خو مشرک انسان الله په دغه شپه باندې نه بخي او مشاهن هغه چاته وي چې دا په زړه کې بغض حسد او کینه ساتي کینهګر انسان چې کوم دی دا الله نه بخي د شب برات او په شپه باندې دا روایت په صحیح الترغیب والترهیب کې دی 2767 نمبر حدیث ته او د دې سند بالکل چې کوم دی هغه صحیح دی د قرنګ د شب برات په باره کې یو بل روایت ته دام د سند په لحاظ سره صحیح دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اذا كان ليله النصف من شعبان اطلع الله الى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع اهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه کله چې شب برات شپشي یعنی نصف شعبانی نو الله رب العالمین دی خپل مخلوق طرف ته متوجی شي نو ټول مخلوق ته الله بخنه کوي حکم چې کافر خلق دي الله دوی ته بخنه نه کوي حکم چې بغض ساتلو والا خلق دي الله دغه خلقو ته بخنه نه کوي تر څو چې دوی د خپل بغض او حسد د خلقو سره پرې نه دي دا روایت چې کوم دی دا په جامع الصغیر کې دی 771 نمبر حدیث دی او د دې سند چې کوم دی هغه بالکل صحیح دی د شب برات د فضیلت په باره کې چې کوم ضعیف روایت دی نو اوس هغه واورئ عثمان ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې اذا كان ليله النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطي فلا يسأل احد شيئا الا اعطيه الا زانيه بفرجها او مشرك وکله چې 15 شپه د شعبانی نو دغه وخت کې یو आवाज کوونکی आवाज کوي چې څوک شته دی چې هغه د الله نه بخنه وغواړي الله هغه ته بخنه وکړي څوک شته چې الله نه سوال وکړي الله یې ورکړي نو څوک چې د څه شي په باره کې سوال وکړي الله یې قبلوي الله ورته بخنه کوي ما سیوا هغه ښځې ته الله بخنه نه کوي چې هغه زناکاري بدکاره ښځې او مشرک انسان چې کوم دی دا الله رب العالمین نه بخي نو دا روایت دی دا به ډیر ښه وي خو که دا روایت سند لحاظ سره ثابت وي خو دا ضعیف دی فضعیف الجامع الصغیر کې شیخ البانی رحم الله ورته ضعیف ویلي 653 نمبرو حدیث دی دغه رنګ دینه پسو بل روایت دی د عائشه رضی الله تعالی عنها چې اذا كان ليله النصف من شعبان يغفر الله من الذنوب اكثر من عدد الشعر غنم کلبن کله چې شب براتی 15 شپه د شعبانی نو الله رب العالمین د کلب قبیلی چې کمې چیلې وغیره وي دا لکه هغوی به ډېرې زیاتې چیلې او بیزې ساتلي نو د هغې نه زیات ګناهونه الله رب العالمین انسانانو ته معاف کوي نو دا روایت چې کوم دی دام سندن ضعیف دی الجامع الصغیر ضعیف الجامع الصغیر 654 نمبرو حدیث دی دغه رنګ دی باره کې نور روایت چې کوم دی هغه هم دی باره کې موجود دی دی باره کې بل روایت ته خلک پیش کوي
د علي رضی الله تعالی عنہ چې اذا کان ليله النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا يومها فإن الله ينزل فيها بغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا سائل فأعطيه. نو دغه روایت ته دام سندن موضوعی دی او صحیح نه دی. نو دا خو هغه روایت دی چې د شب برات په باره کې ضعیف او موضوعی دی. باقی دی خبره ته براشو چې په دې شپه باندې بعضې علاقو کې چې کوم دی چراغونه لیټونه وغیره خلک په جماعتونو په کورونو باندې لګی او څوک یو شپه یو مخصوص قسم عبادت کوي چې هغې کې سورة الاخلاص په یو رکعت کې 3 ځله لس ځل ارسو پیرې وي نو دغه ثابت نه دی. باقی د شپې الله ته ودرېږه هره شپه د الله د عبادت او د بندګۍ د عبادت وکړه. باقی د 15 د روجې خبره ده نو د شعبان په میاشت کې عام روجې نیول دا جایز دي تر 15 پورې، خو دې دپاره یو خاص روجه نیول په دغه 15 د شعبان باندې نو که یو داسې انساني چې هغه د مخکې نه روټین د روجو نیول را روان دی نو ټیک ده بس دې پکې ونیسي، یا هغه ایام البیز روجي نیسي په هره میاشت کې 3 روجي لکه دې باره کې ترغیب راغلی نو هغه دې پکې خپله روجه ونیسي. خو باقي په دې ورځ خاص یو روجه نیولو او هغه خاص کول نو دام نه دي ثابته احادیثو کې او د 15 د شعبان نه اخوا خو بیا د روجو نیولو نه منع راغلی. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.